دلته دا مسله معلومه شوه چې د خوب تعبیر دا د هر سړي کار نه دی او خوب هر چا د بیانول نه دی پکار، بلکې دا یو داسې معامله ده چې دا یو عالم ته او هغه سړي ته خپل خوب بیانول پکار دی چې هغه د خوب په تعبیر باندې پوهیږي، چې هغه تعالی ستاسو د خوب ښایسته او صحیح تعبیر درکړي. که چېرې تا خپل خوب داسې سړي ته بیان کو چې هغه د خوب په تعبیر نه پوهیږي، هغه سره د تعبیر علم نشته، نو کېدی شي هغه تعالی یو غلط تعبیر درکړي او د هغې د وجې نه تا ته څه نقصان ورسي. نو تاریخ کتابونو کې یو واقعه لیکلې ده، ډېره عجیبه واقعه ده. د هارون رشید بیبي زبیده هغې یو عجیبه خوب ولید. هغه خوب دا و د دنیا چې څومره مخلوقات دي، څومره ځناور او څومره مرغۍ دي، هغه د دې سره داسې میلاویږي لکه څنګه چې خاوند د ښځې سره میلاویږي. دې چې کله دا خوب ولیدو ډېره پریشانه شوه. د حیا زمانه ده، دا ډېره با حیا ښځه وه او د دې خوب د لاسه دا ډېره زیاته پریشانه شوه چې دا څه قسمه خوب دی، د دې څه مطلب دی. د دې پریشانۍ کې دې سوچ کو چې دا تذکره چاته وکړم. نو بیا یې خپله یوه وینځه راوغوښته او هغې ته یې ټوله معامله ذکر کړه، ټوله معامله یې ورته بیان کړه او د هغې نه پسې ورته ووایي چې علامه ابن سیرین دا په هغه وخت کې یو مشهور عالم دی، د خوبونو په تعبیر کې ماهره دی، هغه له لاړه شه او هغه ته د دې خوب تذکره وکړه چې ما دا خوب لیدلی دی، زما نوم ورته باخله، ځکه دا خوب چې دی دا ډېر زیات عجیبه دی او ډېر زیات ناشنا خوب دی، ډېره په یره کې ده. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه کله چې دغه وینځه لاړه او هغې ورته ووایي چې ما دغه شان یو خوب لیدلی دی او خوب یې ورته بیان کو، نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه د خوبونو په فن کې ډېر لوی عالم دی. هغه ورته ووایي چې دا خوب ستا نشي کېدی، دا خوب ډېر ښایسته خوب دی او دا یو داسې چا لیدلی دی چې هغه ډېرې لویې مرتبې والا دی، نو دا خوب ستا نشي کېدی. تو د هغې چا چې دا خوب لیدلی دی د هغې تذکره ماته وکړه، نو بیا به درته زه بیان کوم چې د دې خوب تعبیر څه دی. روایتونو کې راځي، تاریخ کتابونو کې لیکلي دي چې هغې ورته کله ووایي چې دا د زبیدې خوب دی، د هارون رشید بادشاه چې کومه ښځه ده، د هغه چې کومه بیبي ده، دا د هغې خوب دی. نو علامه ابن سیرین رحمت الله علیه وفرمایل چې الله تعالی به له دې نه داسې کار واخلي چې د هغې د وجې نه به ټولو مخلوقاتو ته فایده رسي. یعنی څومره چې ځناور دي، مرغۍ دي او انسانان دي، د دې د دغې عمل د وجې نه به دغې ټولو مخلوقاتو ته فایده رسي. او بیا وروسته چې د تاریخ کې دا واقعه لیکلې ده چې نهر زبیده دا هغې جوړ کو او د هغې د وجې نه حاجیانو ته او کم چې ځناورو مرغۍ وي د هغې د وجې نه دوی ته یوه ډېره لویه فایده میلاو شوه. نو د دې واقعې نه هم دا خبره معلومیږي چې بظاهر دا خوب ډېر زیات عجیبه ښکاري او بظاهر دا خوب ډېر زیات یري والا خوب دی، خو چې کله هغې دا خوب د یو تعبیر کوونکي او یو صحیح عالم ته هغه بیان کو، نو داسې ښایسته تعبیر و د هغې چې هغه عالم چې کله دا خوب واورېدو نو وینځې ته یې ووایي، غلامې ته یې ووایي چې دا د غلامانو خوب نه دی، دا خو د داسې چا خوب دی چې هغه ډېرې اوچتې مرتبې والي. نو د دې وجې نه د خوب په بیانولو کې د احتیاط ضرورت دی چې زه خپل خوب چا ته بیانوم، او بلکې یو سړی داسې خوب ویلي چې هغه دته بد ښکاري، هغه چې دی د یری خوب دی، نو هغه بیا چاته بیانول نه دی پکار، بلکې ښه خوب دی. یو سړي ښه خوب ولیدو نو هغه ښه خوب هم داسې یو عالم ته او داسې یو تعبیر کوونکي ته بیانول پکار دی چې هغه په دې علم کې مهارت لري.